سلام ملګرو، نن شنبه د اپریل په 29 دا د پاکستان معیاري وخت سره سم د سهار وه بجې دی. زه ستاسو کوربه عمران رشید خان یم او تاسو د نیوز پوډکاسټ اورئ. له شپېته کلونو ځنډ وروسته ترکیه په نړۍ کې د اتومي قدرتونو په لیکو کې شامله شوه. دوهم خبر دا دی چې ترکیه له ایټالیا څخه د خپل هیواد څخه قاچاق شوی 1800 کلن قبر ترلاسه کړی دی. ترکیه د خپلې لومړۍ فابریکې په توګه د اټومي انرژۍ حیثیت ترلاسه کړی. د اکیو اټومي برېښنا فابریکه د فعالیت سره د اټومي تیلو لومړنی بار ترلاسه کړ. په هغه پیښه کې چې اکیو ته یې د اټومي فابریکې حیثیت ورکړ. ولسمشر طیب اردوغان او د هغه روسي سیال ولادیمیر پوتین د ویډیو کنفرانس له لارې ګډون وکړ. اردوغان په مراسمو کې ویل چې د هوا او بحر له لارې د اټومي تیلو رسولو سره د اکیو برېښنا فابریکه په اټومي مرکز بدله شوې او ترکیه د 18 کلونو ځنډ سره په نړۍ کې د اټومي قدرتونو په لیکو کې شامله شوې ده. بل پلو ترکیه له ایټالیا څخه قاچاق شوې 1800 کلنه مقبره وموندله چې د غازیانتپ ولایت له لرغوني ښار زیګما څخه کاپ شوې وه. د ترکیه د کلتور او ګرځندوی وزیر محمد نور ایرسوی ویل چې یو تاریخي میراث بیرته ترکیه ته راوړل شوی. نن ورځ زه خوښ یم چې دې لرغوني ښار ته د اصلي نمونې بله نمونه بیرته ورکړم، ایرسوی په ټویټر کې وویل. د تاریخي اثارو د قاچاق پر وړاندې زموږ مبارزه به زموږ د ټولو شریکانو سره دوام مومي. ایرسا د بیرته راستنېدونکی عکس هم شریک کړي. په ورته وخت کې اجازه راکړئ او بیا د نوي پوډکاسټ سره وګورو. تر دې دمه د خدای په امان.